راځي چې پیزا جوړه کو، هغه برډ پیزا. ولې چې د پیزا اکثر چې کوم ګران کار د کور کې کنه هغه وړه ډو هغه ګل چې دی هغه بیا خمبیره کول دا ګرانه وي، خو چې برډ په کور کې پروت وي بیا خو ډېره اسانه شي. بس دلته د چرګې غوښې واخلئ، د سیمپل طریقه درته ښیم. بس د چرګو غوښه کې چې تاسو سره څومره سوسز وي واچوئ، لکه چیلي سوس، سرکه شوه او دغه سویا سوس، او ورسره به لږ شانتي سور مرچکۍ واچوئ او پکې به د اوږې ادرک پیسټ واچوئ. ښه که تاسو سره دا سوسونه نه وي، مالګه مو هېره نه شي، سوسونه د سره نه وي که نه تاسو سره، نو خیر تاسو یې په ساده طریقې باندې دې کې لږ شانتي ټماټر واچوئ او پکې دا مسالې واچوئ، سره یې کوئ، هېڅ مسله نه کوي، دا هسې خبرې دي تشې. دې کې ما اوس غوړي هم واچولو او دا پکې ما د اوږې پاوډر واچولو، ولې چې ما اوس فرش اوږه نه وه ټکولې، خو دا اوږې ادرک پیسټ ځکه ضروري چې د دې چرګې د غوښې بوی لاړ شي. دلته به دا 5-6 منټو کې تیار شي. بس دا مې پکې خو دې خو وله زه سوس جوړ کړم. که تاسو سره پیزا سوس وي خو ټیک شو، که پیزا سوس د سره نه وي نو بس دا ټماټو کیچپ واخلئ او دغه واخلئ مایونیز واخلئ، بس دا خپلو کې مکس کړئ، نو دا بهترین سوس تیار شو. او که چېرې تاسو وایئ چې دا هم را سره نشته، نو بیا مې د الله مل شي ښه ښکلی ټماټر پاخه کړئ، هغې کې سره مرچکۍ هم واچوئ، لږه شانتي چیني هم پکې واچوئ او ښه ښکلی بیا چې پاخه شي بیا یې ګرایند کړئ، لږه اوږه هم پکې واچوئ، نو عام سوس تیار شي. د پیزا سوس په رنګ کار کوي هغه. ښه نو بس دلته وګورئ غوښې چې دی هغې اوبه وچکې، بس دا اوس تیاره شوه. دلته شانتې سره به یې کړمه، هیڅ ګرانه نه، دا چې مونږ فرسټ کې دا شی نه دا کارونه کوو مونږ ته ګران ښکاري، چې کله مونږ کوکینګ زیات کوو دې سره ورو ورو مونږ عادت شو، چې مونږ سره عادت شو بیا مونږ ته هر کار اسان ښکاري. نو بس برډ واخلئ او هغې د پاسه ښه ښکلی زیات دا ولګوئ چې څومره ستاسو زیات کوټینګ وي، مطلب زیات ډک کوي شی، دومره به هغه مزېدار لګي. بس دا غوښه چرګې غوښه پې د پاسه کېدی او دې د پاسه بیا مونږ بل برډ کېدو. بس دغه عمل به کوو سره یعنې. او دا چیز چې و دا ما کور کې جوړ کړی و، دې باندې اوس مونږ دا چیز واچولو، چیز مینینګ پنیر، معمولی غونډه پکې 19-20 فرق دی پنیر او چیز کې. نو بس دغه شانتې مې وګورئ دا یو کوټینګ شو، بل باندې به بیا برډ باندې زه دا دغه ولګوم سوس ولګوم او دې د پاسه به بیا مونږ چیز واچوو، دې د پاسه به اوس مونږ غوښه نه اچوو. که تاسو سره زیاته وي خو پرې واچوئ، زه درته وایم چې څومره چې زیات کوټینګ ډبل وکړئ دونه یې مزه وي. نو بیا مې پې چیز واچولو او اوس به پې د پاسه لږ شانتې پیاز ټماټر کټ کړي کېدی شي، شمله مرچکۍ شو، د پیزا شکل ورکوي. مطلب مې دا دی زه تاسو له اکثر ریسیپیانې ډېرې اسانې ریسیپیانې کم بجټ کې جوړولو واله زه تاسو ته ښیم. دا په کور کې لکه خوند کوي، شپې لیټ ټایم انسان جوړ کړي، ماشومانو له یې جوړ کړي، ماشومان یې ډېر زیات شوق سره خوري. زه اوس دلته یې پیزا په رنګ تاسو یې په څنګه ایږدئ کېدی، لږ شانتې مې په پیاز کې خو لږ شانتې ټماټر او شمله مرچکۍ خو پکې مست وي. نو بس واخلئ چې دا داسې چې ښکاري، خو که نه پیزا عمدې شیانو سره دا پیزا ښکاري. بس بیا به ورته یو لوښی چې دی پین واخلئ، تبخې والي خو ورلاندې پتری کېدی، ډېر لاندې اوس ما ټینګې کېښو، تاسو سره پین وي هغې لاندې تبخې هم ایښلی شئ. بس دا ما لږ شانتې ګرم کړی او دا لوښی اوس مې پکې دا کېښوه. ګیس په بالکل لو ساتئ چې څنګه مونږ په دم باندې اوریجو له دم څه ورکوو هغه شانتې به 0 ساتئ او تاسو به دلته کې 10 منټ دې له دم ورکوئ. دم مطلب خالی هیټ، معمولی ګرموالی چې دې کې دا هر څه چې دي ولی شي. نو واخلئ مزېدار برډ پیزا شوه تیاره. ماشومان خوري چې مشرانو له مه ورکه، مشران وایي چې مونږ له یو نه 2 راکوه. نو دومره مزېدار او اسانه جوړه شي که نه.